سو کمانډز تشریح کړو and that was clear command. د clear command نه پس چې کوم دی وګوره تاسو سره sort and filter دی. sort وی ترتیبولو ته، filter وی تصفیه کولو ته. نو وګوره تاسو ته sort and the filter باره کې معلومات درکړي چې وی تاسو به یو ډیټا څنګه طریقې سره ترتیبوي، څنګه به تاسو فلټر کوئ، تصفیه کوئ. به دا د لپاره چې کوم کمانډ استعمالیږي نو هغې ته sort and filter ورته ویل کېږي. دا لپاره موږ سره څه ډیټا پکار ده. زه به راشم دلته فایل کې ما سره څه ډیټا پرته ده. I must check. زه به راشم دې نه open software observations statistics and students result sheet که چېرته موجودي ما سره نه نشته. زه به دې نه څه ډیټا واچوم د ایکسل کې چې تاسو په دې باندې پوه کړم چې دې څه مطلب دی موږ سره. زه به دې نه ورکړم چې say name، تاسو وګورئ د هغې fee او د هغې course title دا به زه ورکړم. دغسې زه وګورئ داسې نومونه لیکم دې ځای نه احمد، سجاد، بشیر، یونس، اکرام، واحد وغیرہ وغیرہ. او داسې دا فی کلیکشن زه مینټین کوم دې ځای کې هم د هغې څه فی کلیکشن دا ما ایډ کړ. زه به دې ځای نه دا ډیټا والم او دا به ټریک کړم. داسې وګورئ DIT CCNA MCSE وګورئ سه ماس، داسې وګورئ ماس، دې ځای نه زه ماس اساین کوم DIT او داسې وګورئ ګرافکس. نو وګورئ دا ډیټا ما سره موجود ده. دا فایل به زه سب کوم ځان سره چې آینده کې زه که چېرته مثال در کوم چې د دې نه اګزامپل دله در کوم. سو I must save that او زه به در کوم چې students data دا به سیو کوم. اوس ما ته وایي چې آیا دا څه چل کوي په دې ډیټا باندې. کله چې تاسو یو ډیټا ولیکئ نو باید چې هغه ترتیب شي صحیح طریقې سره. ترتیبوي به څنګه تاسو را به شي وګورئ دې ځای نه تاسو د sort and filter ته را به شي وګورئ A to Z په کلیک کې. نو اول تاسو سره A بیا B بیا I بیا S بیا وګورئ یو په یو ډیټا تاسو سره ښکاري دې ځای نه. او کله بیا sort and filter ته راشئ Z to A کې دلته نو وګورئ اول Z بیا Y بیا وګورئ دغسې اخر کې A دله درکړو. نو یو ترتیبي صعودي دی بل ترتیبي نزولي دی. نو د ترتیبي صعودي او نزولي ترمنځ تاسو دا ډیټا چې کوم دی یو په یو ترتیبولی شئ تاسو. نو ګورئ که چېرته زه غواړم چې A والا نوم لومبې راشي ورپسې B بیا C دغسې اخره کې Z والا راشي بیا به دې sort ته به راشئ او A to Z باندې به کلیک کړئ. خو یاد ساتئ چې کله ستا دا نوم چینج کیږي که نه نو هغې سره چې کم ریکارډ موجود وي هغه اټومیټیکلي ورسره یو په یو تغیرېږي. به دا خبره ذهن کې یاد وساتئ. داسې نه چې دا نوم لاندې راغی زاهد بر لاړه نو په دې کې به دا ریکارډ په خپل ځای پاتې کېږي. نه تاسو وګورئ که نه دا ریکارډ به دې سره اټومیټیکلي موف کېږي دا دې سره تعلق ساتي. نو ګورئ که Z to A کړمه نو ګوره هغه سره هغه ریکارډ سره 3000 MCC اټومیټیکلي خپل ځای ته لاړه. که چېرې داسې نه کېده بیا به زموږ ټول رپورټ غلط به و. چاته به MCC وو چاته به DIT وو مختلف ریکارډس به ګډوډ شوي وو ما سره. A to Z یې که دې ځای کې واپس هغه ریکارډ ما دې طرز ته راوستل. بیا راشئ ګوره دې ځای نه کسټم سارټ باندې کلیک کړئ. کسټم سارټ چې کوم دی یاد ساتئ. کسټم سارټ مطلب دا چې د خپلې خوښې مطابق تاسو ترتیب کولی شئ. لکه وګورئ بای نیم تاسو کوئ، وګورئ بای ویلیوز، بای سیل کلر، بای فونټ کلر، بای سیل آیکن یو په یو د هر څه اخیستی شئ که نه. وګورئ A to Z یا Z to A دې ځای نه اخلئ نو څومره اسان طریقې سره وګورئ اول Z بیا Y دغسې 1 by 1 دا ټینګس اخیستی شئ دلته. بیا سارټ ته راشئ کسټم سارټ ته ګوره زه ورته یم چې ما ته A to Z یې راته راکړه نو بلکل A to Z یې هم اخیستی شئ. یوازې دا نه بلکې دې ځای کې سیل کلر چېرته والم. وګوره سیل کلر مطلب دا دی لکه دې له ما دا سیل کلر اساین که ورته دلته مې یو بل سیل کلر ورته اساین که دې ځای نه دله مې دا بل دا ټیکسټ کلر ورته ورکړ. زه ته یم چې کوم ریډ کلر کې دي کوم سور رنګ کې دي هغه راته یا ټاپ راته راکړه یا باټم کې راته راکړه یا لاندې راکړه یا برابر راکړه. نو دې کسټم سارټ ته به راشئ تاسو او په دې نیم کې به تاسو د ویلیو په ځای باندې څه والئ دا فونټ کلر به انتخاب کړئ. وی کم یو فونټ کلر زه ته یم ماله چې کوم دی په دې کې دا ریډ کلر نه دی دا آن ټاپ راته راکړه. چې ستا څونه ریډ کلر کې دي نو هغه ټول تاسو له آن ټاپ دله درکړل. بیا دې ځای نه ګوره کسټم سارټ ته واپس راشم آن باټم راته راکړه نو دا اوکې که دې ځای نه نو ګورئ واپس دا آن باټم کولی هم شئ تاسو. نو سبا دې نه څوک کوېسچن کوي چې بھئی په کوم طریقې سره تاسو دا ډیټا اخلئ نو ګوره دې لار نه یو په یو اخیستی شئ. کله زه خپل عادي حالت ته راولم اټومیټیک مې که دلته بیا سارټ ته راشئ دې ځای نه کسټم سارټ ته دا یې نه پس د فونټ کلر په ځای باندې ویلیوز والا او دا به اوکې کې تاسو.
بیا ګوره پای کې یو بل کمانډ د کسٹم سارت کې چې یاد ساتئ هغې ته سیل آیکن ورته ویل کېږي. what do you mean by cell icon؟ ګوره که چېرې تاسو دلته ولاړ یې که نه سیل آیکن زه چېرته راوستل غواړم زه ورته یم چې بهی ما ته say give me 500 داسې وګوره یا ایټلیسټ وګوره 700 یا دې ځای نه وګوره داسې any other زه لیکم داسې 900 وغیره داسې وګوره زه ورته ورکوم چې say 1500 مطلب هماغه فګر مې لږ لږ اغوستی دي 1600 ایټسټرا ګوره دې ځای نه مختلف قسمه فګر دي دلته به زه 800 ورته ساین کوم او دې له به زه ورکوم چې say 1300 ایټسټرا دا ډیټا مختلف شکل کې واغسته وګوره تاسو سره الریډي ښکاري ده نو ګوره که چېرته هم زه د ډیټا 7000 ډېر کافي دی زه به ورته ورکوم چې say 1500 ایټسټرا زه دا ډیټا اوس راځم مخکې تاسو ویلي وګورئ د کنډیشن فارمیټینګ کې چې پای کې تاسو راوګورئ دا آیکن سیټس دي زه په دې کې دا آیکن سیټس والم چې په دې شکل کې ماته راکړي زه به دا څنګه ترتیبوم زه غواړم چې کوم ټیک علامه ده نو هغه ماته د لومبۍ راشي واپسې چې کوم دی دا کراس علامه دی واپسې راشي یا دا میډیم دی واپسې راشي نو ګوره صحیح طریقې سره تاسو ترتیبولی شئ را به شئ تاسو سارت ته کسټم سارت باندې به کلیک کړئ او د هغې نه پس به تاسو دې ځای کې څه والی دلته به تاسو فی به دلته والی او په فی کې به تاسو دې ځای نه سیل آیکن به والی ایډ به کړئ لومبۍ تا ته څه پکار دی لومبۍ ما ته دا ټیک مارک پکار دی چې کله اوکې کې تاسو نو ګوره څونه صحیح طریقې سره ترتیب کړو دې ځای نه وګورئ که چېرې زه دې ځای کې ورته 800 ورته ساین کوم یا وګوره دلته تاسو سره موجود دي که نه یا زه ورته ورکوم چې say 1100 مې ورته ورکړه دې ځای نه او دې ځای کې مې ورته ورکړه چې say 1000 مې ورته ساین کړه نو زه وایم چې نه واپسې دې بیا دا راشي او اخري دې بیا دا چلی به راشي نو زه به دا ایډ کم دا به انتخاب کوم را به شم دې ځای نه وګوره دې کسټم سارت ته به راشئ او دې نه پس به تاسو د ایډ ته به راشئ بیا به دې ځای نه همدغسې فی به والی بیا به دې ځای نه پس سیل آیکن والی که چېرې دومره نشئ راتلی تاسو دا ډیلیټ کا او د دې یو کاپي والا صرف څو که دلته کې اوس د هغې په ځای صرف دا والا بس او پس یې دا راته راکړه نو ګورئ اول یې دا راکړه بیا یې دا راکړه بیا اخره کې ماته دا ترتیب که صحیح طریقې سره بیا دې کسټم سارت ته راشئ وګورئ ورپسې تاسو دا اپ ډاون هم کولی شئ یو قسم ماته وي دا بره کا دا لاندې کا نو ګوره دا زه اپ ډاون مې که دې ځای نه اوکې که دلته نو ګوره دې طریقې سره یې ډاون کولی هم شئ تاسو او که نه بیا زه دې ځای نه کسټم سارت ته راشم واپس زه دا اپ کوم دلته نو ګوره اوکې که واپس هم تاسو اپ کولی شئ دا آیکنز یادي هغې سره به دا نمونه اټومیټیکلي اپ ډاون به ځي تا سره بیا راشئ ګوره کسټم سارت ته دا اوسه پورې تاسو د دې باره کې یو څو خبرې تشریح کړې زه به نور دا سیل آیکن دا به ډیلیټ کم دې ځای نه او دا به اوکې کم دلته را به شم دې کنډیشن فارمیټینګ ته او دغه رولز چې کوم دي دا دې ځای نه ختم یې کړه بیا راشئ ګوره دې ځای نه کسټم سارت چې کله هم تاسو سارټینګ کوئ که نه نو بای نیم زه کوم دا هر څه نو بای نیم اوکې که واپس چې صحیح طریقې سره دا ترتیب تاسو له درېږي بیا دې کسټم سارت ته راشئ مای ډیټا هیز هیډرز وګورئ کله چې تاسو سارټینګ کوئ که نه په ایکسل کې یو ډیټا ترتیبوئ نو په هغې کې دا نیم فی او دا کورس یې تاسو ته پرېښودی دی که دا ټیک مارک تاسو آف کړ نو یاد ساتئ بیا به دې هم پکې شاملوي اوس چې کله هم تاسو زد ټو اے کوئ که نه دې به اټومیټیکلي ستا نیم ستا فی ستا کورس اټومیټیکلي یو بل ځای ته منډه وخي نو باید چې دا یو څو خبرې ذهن کې تاسو یاد وساتئ چې بھئی کله هم تاسو سارټینګ کوئ که نه ترتیبات کوئ نو د کسټم سارت کې دغه ټیک مارک همیشه دپاره آن ساتئ چې دا لومبۍ هیډینګ دی پرېږدي او د هغې نه لاندې ډیټا ټوله چې کوم دی ترتیب کې تاسو ته بس دا یو څو خبرې دي بیا د هغې نه پس تا سره آپشنز دي اول تا سره دی کیس سینسټیو او بل تا سره دی اورینټیشن په کیس سینسټیو څه شی دی اورینټیشن څه شی دی اورینټیشن کې تا سره سارت ټاپ ټو باټم دی او سارت لیفټ ټو رائټ دی دې ځای نه وٹ ډو یو مین بای دس کیس سینسټیو څه مطلب دی موږ سره سبا د نه څوک تپوس کوي لکه ما سره دام احمد دی دام احمد ما سره دی خو دا د کیپیټل اے نه شروع دی دا د سمال اے نه شروع دی ځکه په دې باندې ډایرکټ چېرته ascending descending order apply کوم sorry to say I think مال د کې ټیک مارک آف کړی دی بای چې دا ما سره آن یې دی ځای نه نو که چېرته هم زه دا ډیټا سارټ آوټ کوم که نه ترتیبو مې دی ځای نه نو تاسو وګورئ که نه ما د یو کس وي چې دا سمال اے والا لومبۍ شي دا کیپیټل اے والا ورپسې شي نو که زه دلته کیس سینسټیو ته راځم او ډایرکټ دې ځای نه دا اے ټو زیډ یا اے ټو زیډ اخلم دا یې خو څه اثر نشته که نه نو را به شئ کیس سینسټیو ته د آپشنز ته کیس سینسټیو ته به ټیک مارک آن کې دا به اوکې کې تاسو اوکې که دې ځای نه چې کوم سمال اے دا هغه لومبۍ شو چې کوم کیپیټل اے دا ورپسې شو خو دا به یاد ساتئ دو نمونه چې یو شاني یا دو درې نمونه یو شاني
تاسو کوم غټ کې لیکلي اب لاندې شي چې کوم سمال کې لیکلي دا وړم به تاسو راشي نو دا باید تاسو دا یو څو کوېسچنز ځان سره یاد وساتئ دا یو مین طریقه ده موږ سره اوس پورې چې څونه تاسو سارټینګ کو ترتیبات هم کول کنه نو هغه لیفټ ټو رائټ او رائټ ټو لیفټ اوس پورې تاسو کته کنه سارټ ټاپ ټو باټم ډیټا کله د ټاپ نه باټم ته راشي لاندې سي تو کله د لاندې نه بر لاړ شي as you know that نو دلته تاسو شته د سارټ کې کچره تاسو دې ځکه د قصولي کې لکه ځلې کم دې زنه زاهد یاسر بشیر او عاصم دا مې دې زنه واغسته اوس کو تاسو چرته سارټ آوټ کوما وګوره سارټ کوما دې زنه A to Z کوم نو آی دې معلوم کیدا نه هغه ډیټا په داسې باندې سارټ کوي زه غواړم چې دا د لیفټ نه رائټ او د رائټ ټو لیفټ زو کما دا غي د پاره تاسو کې دا به انتخاب کې را بشه تاسو د کسٹم سارټ تا را بشه تاسو د آپشنز تا او دا غي نه پس چې کوم د سارټ لیفټ ټو رائټ دې زنه والا چې کلم تاسو سارټ لیفټ ټو رائټ دې زنه والے او دا مو کې کو تاسو اوس دې زنه دا انتخاب کرو نمبر 21 او دې زنه ګور A to Z اغستې شي کنه تاسو نو څومره آسان طریقې سره کډیټا تاسو سره پرو حالت کې داسې نو باید چې بیا تاسو لیفټ ټو رائټ سارټینګ والے نو زاده سارټ باره کې سو خبرې وي تاسو ته تشریح کړي لاره بیا راځم دې سنو ګورې اوس فلټریشن تر ازما وي تاسو ډیټا څنګه طریقې سره فلټر کوي تصفیه کوي به څنګه دا غي باره کې سو خبرې تشریح کوم تا filter so this is the filter here where the small buttons they were لګول دا واړه buttons تاسو تخکاری دې زنه تاسو دا سارټ آوټ کول شي کنه دا وځه سارټ کم دلته په دې بٹن باندې کلیک کا وګوره ascending descending کې کول شي دا ډایرکټ دې زنه کول دلته بس وګوره چې کوم ریکارډ سارټ بای کلر خو ما سره شته چې ترتیبې کما نو وګوره دلته سرچ کې تا دوی کم کسان چې د سجاد برابرۍ صرف هغه تراکا اوکې کدي سینا هغه ریکارډ په صرف تاسو اتوماتیکلی درکې کنه بیا فلټر تراله دلته کلیر هم کو نو ټول ریکارډ یادې سينو ګور دلته کې تاسو کم سلیکشن چې کم دی کلیر فلټر فرام نیم اتوماتیکلی تاسو هغه ټول ډیټا یو په یو دل درکې بیا دې فلټر تراشه وګوره دې سينه تاسو اني نیم غستې شي چې کم تم ټیک مارک آن ک بس هغه بدر کی تاسو ته او چې کم ټیک مارک کم آف کو نه خپل او پټ کی دا پر ریپورټینګ کې ډیر زیات کارول کیږي کله چې تاسو یو ډیټا ریپورټ کې راوستل غواړئ پرنٹ کول غواړئ باید چې دا یو څو خبره همیشه لپاره ذهن کې تاسو یاد وساتئ بیا راشي وګورئ دې څنګه کلیر فلټر کا ټول ریکارډز تاسو یو په یو کړئ شي بیا وګورئ د ټیکست فلټر تراشه ایکوالز ټو زه تم چې کوم نمونه ما سره د احمد برابر دي او یو ور کوم نمونه ما سره چې کوم دی یو نوم انتخاب کړي ځن اریو چې د برابرۍ رې کراته نو وګورئ څومره آسان طریقې سره دې ځن د ډیټا یو په یو تاسو غستې شي بیا دې فلټر تراشه کلیر فلټر کا هغه ټول ډیټا واپس دې ځنه یو په یو تاسو واخلې بیا دې فلټر تراشه وګوره دې ځکه ټیکست فلټر تا ډزنټ ایکوال کوم نمونه چې ما سره د احمد برابر نه وي هغه مخایراته نو وګوره د احمد ریکارډ ما سره پکې شامل نه دی بیا راشه دې ځنه کلیر فلټر کا واپس هغه ټول نمونه دې ځنه وګوره بیا وګوره زه ته چې begins with کوم نمونه چې په ان شروع کیږي هغه تراکا نو بالکل چې کوم نمونه تاسو سره د ان شروع کیږي هغه بدل درکې بیا دې ځین راشي جست کلیر فلټر دیٹ واپس په دې تر سره اتوماتیکلی تاسو بیا ټیکست فلټر تراش ends with کوم نمونه چې په ډي باندې تماميږي هغه تراکا اوکې کدي ځینا دا ټول داس نمونه دي چې په ډي باندې تاسو سره تماميږي او که تاسو وګورئ دا کلیر فلټر هم کو نو ټول ډیټا تاسو یو په یو د لارې نه کته شي بیا راشي وګورئ دې ځین ټیکست فلټر تا contains کوم نوم کې چې تاسو سره ار راغلي هغه تراکا نو وګورئ څومره آسان طریقې سره اکرام یاسر نو ګوره 1 by 1 د لارې نه ځاغ سټیشن دلته او کو بیا راشه تاسو ګوره کلیر فلټر فرام نو ګوره یاد ساتئ دې تر سره دا ډیټا موږ یو په یو د لارې نه غستې شو بیا ګوره تاسو د ټیکست فلټر ته واپس راشه doesn't contain کوم نوم کې چې ار د هغه راته مرا کوا does not contain or don't show me that نو ګوره هغه ماته نه راکې کنه په دې کې دا سمونه نشته چې پاکي تاسو سره ار موجود دي که سر تر راغلي کمیاس تر راغلي او اخر تر راغلي او که واپس تاسو دا کلیر کړل ته نه نو ټول ډیټا واپس تاسو 1 by 1 کړئ شي اوس لکه څنګه دې ځکه موږ سره بای ماوس کنه زه ته چې ټیکست فلټر کوم نمونه چې ما سره کم کسان چې د ماوس دی هغه راته خایا پرنٹ کراته نو ډایرکټ پرنٹ کوته کم کسان چې ما سره د ډي آی ټي وسره سی سی نه او د قصې ډي آی ټي دی هغه راته خایا بالکل هم خود لشي دي او کنه تاسو کلیر فلټر کړل تا نو کلیر فلټر واپس کوم دی خپل عادي حالت کې تاسو لدرکې
وګوره دې ځای کې تاسو سره بیا همغه فی همغه سلیکشن تاسو دې ځای کې شته که نه که تاسو کلر دې ځای نه والی if you take color here نو ګوره که چېرته دلته ما سره کلر وي نو ګوره دا if you applied color on your data نو مطلب دا دی چې د کلر وایز ډیټا ماته راکړه نو کلر دا دی که نه فلټر بای کلر نو ماته ګوره ان ټاپ راکړل که نه وي دا ستا کلر وایز دی او که زه ورته چې نه کلیر فلټر نو اټومیټیکلی دی ځای نه دا کتی شی تاسو وګوره اټومیټیک کلر راته راکړه اټومیټیک بلیک کلر یادی ښه تور رنګ کې چې کوم دی او واپس کلیر فلټر فرام نیم اور وٹ ایور دا کلیک کړئ ځای نه نو واپس تاسو هغه چې کوم دی اخیستی شی دی ځای نه او که نه زه واپس دغه ټوله ډیټا انتخاب کوم را به شي دې ځای نه واپس دا اټومیټیک کا بلیک کلر به تاسو له اټومیټیکلی درکړي بیا دا نه پس وګوره په دې ځای کې دغه فلټر همدغه فلټر ما سره ری اپلای ګوره دې ځای نه زه اخلم لارجسټ ټو سمالسټ لارجسټ اول لارج او اخره کې سمال یو کس ته هغه دې ځای کې اخره کې یو غټ عدد بیا ورکړه چینج یې پکې راوسته اوهو زه ته چې کم د نه مخکې ما کوم شرط اپلای کړو هغه ما ته واپس راته راکړه نو څه به وکړې تاسو را به شي دې ځای نه سورټ ته او ری اپلای کا ری اپلای مطلب دا دی د نه مخکې لارجسټ ټو سمالسټ مې کارولی نو لارج نه سمال سایډ ته اټومیټیکلی راغله So really simple دا د فلټر باره کې څو خبرې وي if you do not take filter on your data که تاسې نه غواړئ بس دا فلټر ته راشه هغه فلټر اټومیټیکلی د لارې نه ختمولی شي نو فلټر او سورټ ډېر زیات مهم کمانډ دی دا په ډیټا کې بیا تاسو ته شته وګوره دغه سورټ او دا ستاسو فلټر کمانډ نو مطلب دا یې د هوم ټیب نه مې ځکه تشریح کړ چې تاسو په دې باندې څه یاد وساتئ چې what do you mean by filter find and select ته راشه تاسو let's have a look to find and select find خو already تاسو ویلې د مایکروسافټ ورډ کې یو لفظ تاسو تلاشولی شئ یو ریکارډ تاسو تلاشولی شئ مثال لکه زه ورته یم چې آیا احمد ریکارډ پکې ما سره شته نو چې کله تاسو فایند کې نو ګوره احمد ریکارډ یې ما ته راکړه دې ځای نه نو ګوره ډېر په اسانه سره احمد ریکارډ کوم ځای کې دی ویر از احمد ریکارډ فایند آل یو دا دی او بل دا ریکارډ دی بل خو تاسو سره نشته وي دې ځای نو ډېر په اسانه سره تاسو فایند کولی شئ تاسو وګوره ریپلیس ته راشه زه ته چې د احمد څوکه ریپلیس که چا سره زه ته کوم جیسے خالد سره ریپلیس کا چې زه ریپلیس آل ته راشم نو ګوره هغه څو نومونه چې ما سره دي خالد دې ځای نه تاسو یو په یو کتی شئ که نو مطلب مې دا دی چې کله تاسو ډیټا ګورئ که نه دا د هغې یو اسان طریقه ده یو ایزي میتھډ دی دې لارې نه یو په یو تاسو وکاروئ او هغه تاسو ریپلیس کولی شئ فایند ته راشئ ګو ټو کمانډ لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ګو ټو ویلو تاسو به د یو ورقې نه بلې ورقې ته راوستی که نه ګو ټو کمانډ شارټکټ یې څو موږ سره د ګو ټو کمانډ تاسو نو ما ټیسټ اخیستی دی که نه او تاسو هم ځان غلی کړی دی حاجي او تا نم بصیر شو کنټرول جی نو ګوره کنټرول جی شارټکټ دی که نه کنټرول جی د کیبورډ نه ووخې نو اټومیټیک سبا چهارشنبه دی که نه سبا له به درنه والم ښه خو هم ده که نه سبا چهارشنبه دی ریډي یې که نه یې ریډي تاسو پنجشنبې ورځ ټیک ده صحیح ده صرف او هوم ټیب کې مخکې تاسو ته پته ده خو بیا هم بس نه زه ورته نو ګوټو مطلب دا دی چې ګوډو څه مطلب دی نو د ګوډو تراشه تاسو کم ځای ته ځئ لکه اے نمبر کالم ته او 9 سمثینګ رو ته تک غواړم وګوره اوکې که دلته نو اے نمبر کالم او 9087 کالم رو ته یې زه راوستم هر ځای ته چې راځئ تاسو بیا راشئ دې ځای نه وګوره ګوټو ته واپس مې خپل ځای ته بوځه اوکې که دې ځای نه واپس هم تاسو خپل ځای ته تللی شئ نو مطلب دا چې کوم دی تاسو غواړئ یو په یو ډېر په اسانه سره د یو ځای نه بل ځای ته تللی شئ تاسو که تاسو د یو ډیټا وي که نه او د یو ځای نه بل ځای ته ځئ نو دا د هغې یو اسان طریقه ده که چېرته زه د ډیټا له یو نوم ورکړم لکه دا ټول انتخاب کا او په دې نیم باکس کې دې له یو نوم ورته ورکړه لکه زه ورکوم چې سیټ ډیټا 1 دا نوم مې ورته ورکړه هسې یو نوم مې ورته ورکړه ډیټا انټر به خامخا وښئ چې انټر مې وښلې دغه ځای ته تاسو نوم نشئ ورکولی که تاسو هر ځای کې یې او غواړم چې مغه ځای ته بوځم ما ډیټا ته ما سلیکټ یې کړه ګوټو ته راشه هغه نوم به تا سره دا اوکې که دې ځای نه اټومیټیکلي هغه ډیټا ته به تاسو اټومیټیکلي راولي که تاسو بل شیټ کې ولاړ یې چېرته هم به تاسو دې راولي یا دې ځای نه ورکوو که دې ځای کې هم ډیټا ته ما بوځه ډایرکټ دا ډیټا ته راولي
या چې کوم دی وګوره ډایرکټ فایند ان ګو ټو تراشه او دا نه پس ډیټا اوکې کدلتا اتوماتیکلی هغه سیکشن تاسو راولي چې دا والا دا ستا ډیټا ده نو په دې شیټ کې که تاسو ډیره زیات ډیټا وي او تاسو یو خاص ډیټا د تک غواړئ کنه نو باید چې د لار نه تاسو یو په یو دا او کاروي دلته بیا راځم دې سينو ګوره ګو ټو سپیشل تا وی هاف lots of options here په دې کې تاسو وګوره کمنټس دي کانستنټس دي فارمولاز دي blanks دي current region دي current array دي object دي objects دي comments شي دي constants شي دي formulas شي دي and so on نو comments چې کوم دي که چرته په دې باندې چرته comments والما لکه shift f2 سره تاسو comments اغستې شي کنه is there any comments لکه د باندې comments اخلم چې say advanced salary اخلو ممکن دا سي comment بیا نه print کوو کنه print کیږي نه print کولم شو so this is advanced salary taken of November etc. any text भी لیکل شي تاسو کنه نو زه چې زما په دې ډیټا چې څونه کمنټس دي ټول راته انتخاب کا زبراشم ګډ سپیشل تا زبدا کمنټس انتخاب کوم او دا وکي کوم دلته چې څومره کمنټس موږ سره دي وګوره هغه ټول ما سره انتخاب شو رائټ په کلیک کې څه وسره کول غواړي ډیلیټ کمنټس نو ګوره ډېر په اسانه سره ډیلیټ کولم شه دی لاره نه سبا د نسو کوېسچن کې دغه سه بیا راځم وګوره ګډ سپیشل تا واپس ډیلیټ کې وات ایور یو وانٹ نو ګوره کمنټس تر اعظم نو اتوماتیکلی انتخاب کی رائٹ کلیک کا ډیلیټ کا موو کا سب کلر ولا ورکول غواړي نو ګوره ډېر په اسانه سره تاسو ورکول شي بیا راشي ګوره ګډ سپیشل تا او بس ما سره کانستنټس دي دا نمبر او ټیکس چې کوم دي کانستنټس دي او دا لاندې دوه چې کوم دي لاجیکل ان ایررز چې کوم دي یاد ساتي دا د فارمولا سره تعلق ساتي کانستنټس شي دي کانستنټ هغه څه دي چې نه تغیریږي تاسو سره مستقل وي تاسو سره لکه ګوره دې سره زه چرته ټوټل روباسم کنه او زه تر کوم چې دې سره دا ټوټل کومه دا سیګما علامه چې یو ځل وخم دا بیا وخم نو ګوره دا ټوټل زرا واستې شمه نو زه ته یم چې ماته پدې کې کانستنټس راته معلوم کا ګډ سپیشل تراشه او پدې کانستنټس کې صرف او صرف نمبر راته راکا چې کله اوکې کې تاسو وداستا نمبر دی کنه دا خو ستا فارمولا ده ځکه دا عدد نه دی بلکې دا عدد تاسو سره د فارمولا د دې نه راغلی دی دا ټوټل د دې د جمع کېدو نه راغلی دی نو ځکه دیتا دا زموږ نمبر نشي کېدی نو ګډ سپیشل تراشه دته هم کانستنټس کې صرف ماته نمبر راته راکا چې کلم تاسو اوکې کې نو ماته نمبر راته راکی وګوره صرف نمبر انتخاب کو هغه نو ټول اتوماتیکلی ما سره پرې خو بیا دې سره ګډ سپیشل ترازما زوته هم چې ماته په کانستنټس کې سره راته راکا ټیکسټ راته راکا نو وګوره هغه ټیکسټ زیو په یو واستې شم وګوره هغه ټول ټیکسټ کدا سه ډیلیټ کم دی زینا نو وګوره یا ساته زما هغه نمبر پاتې شو او هغه ټیکسټ مې دې سره ډیلیټ کړل بیا راشه وګوره فایند ان ګډ سپیشل تراشه او بس موږ سره فارمولاز دي دا لاندې دوه آپشن چې کوم دي فارمولا سره تعلق ساتي یو لاجیکل دی او بل ایررز دي موږ سره صحیح ده کنه لاجیکل what do you mean by logical لاجیک بل وی منطق تا څه دی ویل کی منطق لکه مثال 2 + 2 is equal to 4 and 2 + 2 - 2 divided by 2 multiplied by 2 divided by 2 now they confused you he is confused why is a logical question that logical دی کنه مطلب دا چې خامخا لوجیکل شنو پای کې کنس کې بعد تب لګ سوچ کې دا غره بس په جواب ورکې نو څه کوي تا لوجیکل وته ویل کی منطق ته لوجیک وی منطق تا نظر کوم چې مساوي 220 + 20 مساوي 40 true دی که false دی 20 + 20 = 40 ښه دی باور را پاسه یا بلې سوال جواب کې را پاسه سوال دی جمع ټیک دی ټیک دی کنه صحیح دی کنه ډاوټ کې مکه ښه او زه در کوم چې 0.005 برابر دی د 0.0005 0.005 برابر دی د 0.0005 یو صفر زیاده به کنه اګین برابر دی سو کما دا به ټرو که فالس وي فالس دی څنګه فالس تر ته ویل ټرو دی کنه
ولې true دی ایو نیم کسانی هغه سي دا څه کوي true دی کنه چې با ایو وی true ابدا مې true دی سر اجازه false وینه سر false دی false ایو نیم دا څه وینه مې هغه وی true دی سر ابدا مې ته یو true دی سر چې مانه question نه دا خو استاد موږ چې مکو نو وسره of course this is false یار دا خو indication دی کنه یو عدد د اشاریه نه 3 zeros بار دی so this is lesser than that دا په زړه ډیر شي د اواز دی په سر ډیر شي څومره چې دا شاعر اخواږي دونه کمیږي څومره چې سفر ته څومره نږدې کیږي عدد هغه زیات وي نسبت وګوره اوس خبرې شروع شوې ده ما اته سم ډېر سایو وی ټرو دی کنه ما غلط و ما بل مې ټرو دی ته دیم فالز وینه سر فالز دی فالز so this is called logical functions and خپل سوچ په لکه وکړه دا تاسو نه په کوېسچن وکم attentive شه نورستان والا نورستان د خو مسم نه بوزي چې سوال خو درو کوم -1 equal to -20 -1 equal to -20 मेरी जान एक बंदे पे 20 रुपए तेरे कर्ज है एक बंदे पे 1 रुपए तेरा कर्ज है तो ठीक रहा समझ आ गई तेरी यो कसपांदे यो रुपए स्ता कर्ज दे यो कसपांदे 100 रुपए स्ता कर्ज दे मतलब दोनों यो शांति कि यो रुपए दे वर्क को 100 रुपए दे वर्क हां फाल्स है ना सो फाल्स हां और मन पे 21 घटना दे बोले बोलो की दे that's why it's false यो निम कसान दल true false लिखी कना नो मतलब में दादे चोस देवा त लॉजिकल फंक्शन राता कारी कना जो तम आया लॉजिक दायर एक्सेल की गोरा रवान दी एक्सेल के टफ क्वेश्चंस ये फंक्शंस राइट हम रोलो तैयार हो मा सो लॉजिकल्स दा ओके कि वी आउट दस ता लॉजिकल दी दा नो होता वी डायरेक्टली क्लिक दी ठीक है ना लॉजिकल دا سه مثال تاسو مین एग्जांपल्स ورکول شي یو نو مکه یو عدد چرتا لکه 45 تقسیم می کو چرتا پا د سیل باندې په صفر می تقسیم کو نو ماته وی رونگ ډیویژن مطلب چې یو عدد په صفر تقسیم شي نو اوته لا تناهی عدد درکې ده صحیح ده کنه لکه راځي د شپې چرتا باندې چې دا تا چا چولې سو په نه یاره او کنه تو ایسی بلا ټایپ دیکھ رہے ہو نو دا سه ور تاسو دا رونگ ډیویژن بای 0 او مساوي داس اني د سم په ځای باندې سیم چرته ورکوما نو زه تم چې آیا په دې کې چرته ایرر شته فارمولا د ګوډو سپیشل تراشه او دا نه پس فارمولاس کې وګوره دا ایرر ماته معلوم کنه اتوماتیکلی تاسو معلوم کې چې یو دا ایرر دی او بل دا ایرر دی اول دی رونگ نیم مطلب چې دا نوم اثر نشته رونگ ډیویژن بای 0 مطلب دا عدد تا په صفر تقسیم کړی دی د ایررز بار کې بیا ان شاء الله رستا واستو وایم و بس نو سره کوو کمانډ چې ته بلانک وته ویل کی لکه د ایریا کې خالی د ایریا کې خالی دلته اوسو ایریا مې واغستا خالی شوي زه ته یو قسمه وی چې په دې ځای کې ماته خالی ګار ته خای چې کم کم ځای کې نو ګوډ سپیشل تراشه او دې څنګه دا بلانک سوال او دا اوکې کدلتا نو ګورو دا دستا ایریا دا یو قسمه وی چې دې کې د څومره خالی ګاری دې ز کلر ورکول غواړم نو فایند ګوډ سپیشل تراشه او دې څنګه دا بلانکس انتخاب کو دا اوکې کدلتا اوس شکل هم تاسو خالی ایریا ورکوي نو ګورو هغه لري تاسو ورکول شي کنه دې so you can do that بیا راشه ګوره find and select good special تراشه او بس د current region دا غلط ځای تاسو انتخاب وای کنه if you want to select the data here وګوره دا غلط ډیټا ځای انتخاب ما نو دا غي بارک یو سو خبره تشریح کوم بس just select راشه good special تا current region دا والا region وی د لک ځای دا ټول نه صرف دا غلط ځای انتخاب ما نو که تاسو ډیره زیات یو ډیټا وی او غلانم تاسو دا سره ډرایګ کړی او ته غواړئ چې دا بالکل سلیکټ کې ډیر کسانی چرته کوېسچن تیو شي کنه وی دا سلیکټ کنو کله لاندې راځي کله بر راځي کله کرزر دی خو تخته نو مطلب دا چې هغه ایریا تاسو صحیح طریقې سره انتخاب کې څنګه به انتخاب وي بس صرف دې ځکه ودرېګا ګور سپیشل تراشه کرن ریجن والو دا کې کړي سي نه چې سونه ایریا دا هغه اتوماتیکلی تاسو لا انتخاب کړی دا بیا راشه ګور پسې ګور سپیشل کې او پسې کرنٹ ارے دا ارے څه ته وي یا سته سبا د نو کوېسچن کې چې ارے وایي څه ته ا کلیکشن اف سیم انډیکسز ته ویل کی چې کله یو شان زونه یو ځای شي هغه ته ارے ویل کی لکه زم چې ماوس مطلب د ماوس سټوډنټس کا ماوس دا ارے د مقصد this is an array د ټول یو خواص دی
داسنه چې یو پکې میثس وی بل پکې فزکس وی بل پکې کیمستري وی بل پکې بایولوژي وی نه یہ ته ارے وته ویل کیږي ارے کم څه کې پکار راځي دمغه زیات کر په اکاونټینګ کې پکار ډیر زیات راځي لکه زه دې یو سیلری والا ما وګوره دې نه ما ډیټا اډ کړل تا او دا ډیټا مې چې کوم دی زه غواړم چې دا انسر ما سره په دې نمبر اف سیلز کې راشي دي نه او دا ایریا به انتخاب به کوم باس دا ایریا به انتخاب کما مساوي اس یو ام سم او قوس په شروع کما او دا ټول به دې ځای کې انتخاب کما اس یو مثال درکوم زه غواړم چې دا انسر په دې ټول زینو کې راولم نو چې کله انټر کوم بنا کنټرول شفت انټر به وهم دا پس کنټرول شفت انټر دي ته وی ارے چې په یو کې تغیرات راولې ستا په ټول انسرز کې به تغیرات راسي موږ په اکاونټینګ کې وایو کنه چې په جورنل کې تغیرات شي لیجر ټرایل بیلانس انکم سټیټمنټ په ټول کې وکیږي نو دا ارے دا غي د پاره استعمالېږي خاصو می تاسو یو مثال درکو نو تم آی دلته چرته ارے شتا نو اوکې کده زنه وی دا ارے د کنه تاسو ارے مطلب دا دی چې د کم کمانډز یو شن خواص وی کنه نو هغه ته یاد ساتي ارے وته ویل کی سم په وخت راځي سم نه وخت راځي irregular time نو دا څه ور تاسو اره تراته شي اره یو حصہ ډیلیټ کول نه شي تاسو یاد ساتئ ډیلیټ کوي ټول به ډیلیټ کوي تاسو دا خبره ذهن کې تاسو یاد ساتئ ټول به ډیلیټ کوي تاسو ون بای نو اره زموږ په ډېر انټرېسټینګ دا تاسو اکاونټس کې وای چې به پسینه طریقې سره تاسو اره جوړوي لاست نمبر کمانډ په کې بس object تاسو انسرټ تراشه مخکې تاسو ګوره objects ټویل دي کنه دي ځنه نو کو تاسو چرته object موجود دي دلته if you take an object here ګوره دا object ما سره دی او زه غواړم چې به دا object چې کوم دی دا ټول انتخاب کوم او ډیلیټ کوم نو ګوره صحیح ده کنه تاسو صرف ډیلیټ کوئ کنه بس انتخاب کو ډیلیټ نو بس راشه object تراشه اوکې کدی ځنه نو کو تاسو یو ځنه بل ځای ته موو کوئ یا تاسو ډیلیټ کوئ نو ډیر په اسانه سره د شیټ نه یو په یو ډیلیټ کول شي زه یو لاین کمانډ ان شاء الله پاتې شو I'll discuss it tomorrow morning. The filter is the